बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एमो नोम डॉक्टर सलीम دی حکومت ظفریدای اور زه فلحال په انګلند کې موجود دي د خپل ټریننګ په سلسله کې ډایبټیز اندوکراینولوژي یعنی شوګر او هورمون سپیشلایزیشن مو کړی دی. خان افضل بھائی تو ډیره شکریا چې مو ته د دعوت وکړه. یو خاص او ضروري ټاپک باندې چې زه خبره وکړم یعنی شوګر متعلق. یو اندازې مطابق په دنیا کې د شوګر مریضانو تعداد 500 میلیون یعنی 50 کروڑ افراد د بیماری نه متاثر دي. 2019 सर्वे मुताबिक په پاکستان چې دا تعداد 1 کروڑ 90 लाख و और 2022 چې اندازه داستو چې دا تعداد مزید بڑھاو شوی وي. شوګر بیماری چې مجھے سشته یې شوګر مطلب چې انسان په جسم شي په وینا شي د ګلوکوز مقدار په نورمال نه چې زیاتای شي، یعنی انسان په جسم شي یا په وینا شي خوشولات مقدار په نورمال نه چې زیاتای شخته مجھے چې شوګر دا د انسولین په کمی په وجه هم کېدای شي یا کله د انسان په جسم سے انسولین صحیح طریقه سره چې چار نه کو اغه نه دا بیماری جوړیدای شي. چې مش نن خبره کی اغه مش خبره کی حاکم خلک ته چې چاته دا بیماری لاګیږي او دغه نه څه احتیاطي تدابیر وکړي چې د بیماری نه بچ کېدای شي. اغه خلک چې د چا په خاندان چې چاته شوګر وي یعنی والدین ته خواندې ورنه ته اغه خلک چې چاته وزن یې زیاتای وي چا خپل عقد مطابق هغه وزن زیاتای وي هغه خلک چې د چا روټین یا په خپل روټین شي ایکسرسایز یا ورزش نه وي هغه خلک چې چاته بلډ پریشر تکلیف وي او شزونه چې چا ډیورینګ پریګننسي یا د قابلیت په ټیم یې شوګر وا او پانا باندې صحیح شو د هغه خلک ته چې د چا ریسک وي خطر وي چې اخته مستقبل شي شوګر بیماری لاګیدای شي. شوګر بیماری چک کول پورا ضروری دا سوچ خپل سرن ټیسټینا چې د اغنا پته ولګي چې موته شوګر شته یا موته د شوګر خطر شته یا موته شوګر نشته. فاستینګ بلډ شوګر یا HbA1c دا دوه ټیسټینا دي. فاستینګ بلډ شوګر مطلب دا چې په تشناس باندې خپل شوګر غایزه چک کې او ته غنټه فاستینګ ورته پچاروي شپې چې 12 بجې ماړې وخوره شپه 12 بجې ماړې چې وخوره خو کوشش دا کی چې مثال پداشه چې سم میټھا دې نه وي خوړلې وریجې استعمال دې نه وي کړای और 8 घंटे ना बाद गाइजा पोते बाजे बंदे पे लेबोरेटरी से शुगर चेक के फास्टिंग ब्लड शुगर का पसोना असल ना चे काम रुशी दग मतलब दास्ता है चे तुता शुगर नष्टा कदा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर सोना 125 परा जिदा लेवल ये रुशी दग मतलब दास्ता है चे तुता बॉर्डर लाइन शुगर मतलब का तो एहतियात न वका और मुस्तकबिल शो तुता शुगर बीमारी वाला कीजिए और का दा लेवल पर 126 126 نه پوس روشي دغه مطلب دا چې ته دا شوګر دو. دویم ټیسټ وی HbA1c ټیسټ پورا د فاستینګ ضرورت نه وي دا کله هم چې لیبارټری ته لور شي دا ټیسټ وکي په دا شي درې میاشتې ایوریج وشي کا دا ایوریج 5.7% نه بلو وي دغه مطلب دا چې ته شوګر نشته کدا ایوریج 5.7 نه د 6.4% پر اروشه دغه مطلب دا ستای چې تو ته بورډر لاین شوګر دی تو ته ریسک دی که تو احتیاط پکړ نه وک وخت سره تو ته شوګر کې دی شي او فلال دوايي ضرورت نشته کدا لیول 6.5% یا دغه پوس روشي دغه مطلب دا ستای چې تو ته شوګر بیماری دو او دوايي است شریکا وي. یو بل ټیسټ وی رینډم بلډ شوګر یا پوسټ پرنډیل شوګر چې مطلب ناشتا وکي ناشته 2 घंटे نه بعد شوګر چیک کې کدا لیول په 200 نه پوس روشي دغه مطلب دا چې دغه شوګر بیماری شته خو کله دا ټیسټ لیول کې روشي خو د خبره په 4 وی چې 2 وره دا ټیسټ خامخا چیک کاوسته چې کله دا اندازه وشي کنفرم شي چې دا شوګر بیماری شته کا نشته. دا خلک پورا څه احتیاطي نه دي چې د شوګر بیماری نه دا بچ کېدای شي. نمبر 1 خپل روټین شي ریګولر ایکسرسایز کې एक्सरसाइज कम अज कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज पतश नाज बंदे या गाइज पनाश्ता ना आवाल पलमोजन आबाद या मुख्तान पमाड़े ना आवाल 30 मिनट्स एक्सरसाइज रेजोना का रेजोना नशी कड़ाई बे कम अज कम प हफ्ता शे पिंजर रेजे दा रूटीन जोड़ के स्टाइल एक्सरसाइज होकी. व्यायाम फारूक शुक शे पारिस फारूक शुक पारिस डेर ज़रूरी दै पदाशे यो खो या फारूक माड़े क्वांटिटी यानी मिकदार में हाँ कमावे
د چینې او د ګوړې استعمالو بند کوي. ورسره دا چې کوم په ناشته شي برېډ وي، ډبل روټي وي، دغه شی وایټ برېډ استعمالونه کوي. دا سپینه ډبل روټي وي دغه شوګر بړاو کوي. دغه په دې باندې براون برېډ روټي مې هغه شوګر داره نه بړاو کوي. دوڼه چې کومه په کور شي استعمالیږي د غنم دوڼه استعمالوي. دا وایټ فلاور دا سپینه دوڼه چې کوم وي دغه استعمال دغه شوګر بړاو کوي. چې کوم باته پاکستان چې چکی والا آټا ورته یې هغه استعمالوي. مکس یا سپیشل آټا نه ویسي. دویم میوه استعمال کوشش کیستی چې برارش 2 یا 3 نزوتای میوه ما استعمالوي. یعنی مثال ناشتہ گائز وکه 11-12 بجې پورا یو فروٹ یا 2 فروٹ استعمال کړئ. دغه علاوه جوسز استعمال معنی وي. که آپ فرش جوس وي که د مارکیټ نه ملاويږي دغه استعمال د شوګر مریضونو پر یا د شوګر چاته خاطره وي هغه پر دا صحیح نه وي. جوس په جوی باندې د فروټ پرېش 2 یا 3 استعمالولای شي. ورسره د خواروک مقدار ها ورسره کموي. دغه علاوه چې کوم دا چې میږي خپل روټین شي اکثر خلک بیکری آیټمز ډیر استعمال کوي. یعنی پاپې بسکټ دغه استعمال صحیح نه وي. دا معده چې کوم شان جوړ وي دغه شوګر بړاو کوي. دغه استعمال صحیح نه وي. ریزه چې ماړې وخوري مزدګار کا چای استعمالوي. چای سره شوګر فری بسکټ استعمالولای شي یا داس چې غوښه استعمالولای شي یا کباب دا چای سره استعمالولای شي. دغه نه شوګر بیا نه بړاويږي ډیر. دغه طریقه باندې مخصتان ماړې شه احتیاط خواروک شو کم और एक्सरसाइज कोशिश केस्ते چې په ماړې نه نیمه اول نیمه घंटा एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉक کوي. और د سره شوبده یو ګلاس رزونه استعمالولای شي. دا سزنه احتیاطي تدابیر وی چې بچا باندې عمل وکړي د شوګر بیماری نه بچ کېدای هشه. ان شاء الله دغه مو داس خیال دی چې ډېر خلک د فائدہ هم ورسیږي. کوشش کېسته چې دغه پیغام نور ته هم ورسوي. ډېره مهرباني، شکریہ.